لندنۍ کورمه ورسک کلي کې یو زنانه کې د کرونا وایرس تصدیق نه پس د هغه کورنۍ نور 4 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی چې له امله یې حکومت ټول کلی لاک ډاون دی. نن د الخدمت فاونډیشن د کورمې صدر الیاس بنګش او امیر جماعت اسلامي کورم حکمت خان حکمتیار یو اجلاس ترسره کړو چې هغه کې دوی د ورسک کلي مکمل جایزه واخیسته او نن یې بیړني حالاتو کې ورسک کلي ته په سلګونو ماسکونه، سینیټایزر او صابونونه یوړل. الخدمت کارکونانو د ورسک کلي کمیټې ته ټول سامان ورکړو چې دوی هر کور ته سینیټایزر، ماسکونه او صابون ورسوي. یاد دې وي چې ورسک کلي کې ټول یو کم سل کورونه دي. د الخدمت فاونډیشن د کورمې صدر الیاس بنګش او امیر جماعت اسلامي کورم حکمت خان حکمتیار کورم سوشل میډیا سره د خبرو په وخت وویل چې موږ هڅه کوو چې سبا ورځې نه ټول کلي ته د خوراک بندوبست وکړو. دوی زیاته کړه چې الخدمت کارکونان به هر کور ته خوراک رسوي. الیاس بنګش وینا وه چې موږ ټولو هغو خلکو ته خواست کوو چې کوم خلک د دې خاندان سره میلاو دي هغه د خپل ځانونه په کورونو کې کورنټاین کړي او د سادې هسپتال صحت سټاف سره د رابطه وکړي چې دا وایرس نور خور نشي. کورم سوشل میډیا یونین سره د خبرو په وخت امیر جماعت اسلامي کورم حکمت خان حکمتیار زیاته کړه چې حکومت ته پکار دی چې کورمه کې بیړني حالات اعلان کړي او د خلکو په تګ راتګ پابندي ولګوي او کلک ګامونه پورته کړي ځکه چې دا وایرس د لاس ملولو سره ډیر زر یو بل ته خوريږي. حکومت ته پکار دی چې لندنۍ کورمه کې لاکډاون نور هم سخت کړي چې دا وایرس مزید خور نشي او د خلکو حفاظت وکړي شي. کیمرامین رحیم منګل سره عمران مقبل، کورم سوشل میډیا یونین ورسک.